نن مې درله د حروف مقطعات یو داسې عمل راوړی دی چې ډېر اکابرین او صوفیه کرام یې خپلو محبینو ته بیانوي. دا وظیفه به تاسو کوئ د شروع یعنې د چهارشنبې په ورځ باندې، او دا ډېره بهترین او جامعه وظیفه ده، خو دا به صرف او صرف تاسو د شروع په ورځ باندې کوئ. الفاظ مختصر دي لیکن ژوند به درله بدل کړي، د زندګۍ نه به درله ټینشن او رکاوټونه ختم کړي. په پوره یقین او په اخلاص سره یې ووایه، خو شرط دا دی چې د حرامو نه به ځان ساتي او د مزو پابندي به ورسره هم کې. بیا به الله تعالی ستا په دې وظیفه کې خیر او برکت اچوي. راځو د وظیفې طرف ته. د ماسپښین مونځ به وکړي د شروع په ورځ باندې. مونځ به هره ورځ کې لازمي به کې، لیکن د شروع په ورځ چې کله ته د ماسپښین مونځ وکړو د هغې نه پس به 2 رکعته نفل نیت وتړي د حاجت. بیا چې کله نفل وکړو بیا به کښېني 3 پیرې به درود ابراهیمي وي. څو پیرې؟ 3 پیرې به درود ابراهیمي وي. بیا به 111 مرتبه با حروف مقطعات وی حامیم عین سین قاف، دا 2 الفاظ به 111 مرتبه. بیا به درود شریف 3 پیرې وي. چې کله دې دا وظیفه پوره کړله بیا به یا الله یا الله یا الله دا به 314 مرتبه ووایې. بیا به دعا وکړي. صوفیه کرام فرمایي چې دا عمل به ته یوه میاشت کې، یعنې هفته کې یوه فیره ده، یعنی هر هفته کې صرف د شروع په ورځ که په یوه هفته کې د کار ونه شو انشاءالله په دویمه هفته کې بیا د شروع په ورځ عمل وکړه، په دویمه کې نه شو انشاءالله بیا په درېیمه کې دا عمل وکړه، او په څلورمه کې بیا دا عمل وکړه. نو انشاءالله الله تعالی به درله خیر او برکت درکړي او ډېره جامعه وظیفه ده، مختصر ده، لیکن ستا زندګي ورسره ګوره بدلېږي. څومره ملګري داسې دي چې چینل ته نوي دي، وظیفه په لومبي ځل باندې اوري، هغوی ته خواست دی عاجزانه چې دا اسلامي چینل در سره سبسکرایب کړي. اسلامک وظایف چې تاسو ته د روزانه په بنیاد باندې د اسلامي وظایفو یو ډېر جامع وظیفې تاسو ته موږ درکو، بیانو چې هغې نه تاسو مستفید شئ. یو مؤمن مسلمان ته الله تعالی د هغې په وجه باندې د هغه ضرورت حاجت پوره کړي. موږ ټولو ته به دعا کوي. نو ملګرو ته خواست دی چینل سبسکرایب کړئ. الله تعالی خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله خیره.